دا سورت انفال شروع کیږي اوس دا مدنی سورت ده او په حساب کې دا اتم سورت د قرآن شروع کیږي او په نزول کې دا اتیایم آیات ده نازل شوی ده پس د سورت بقره نه پس د سورت بقره نه او د دې سورت اصلي دعوا ترغیب جهاد فی سبیل الله من ورکول د الله دی جهاد ته ترغیب دی په لار د الله تعالی او دغه رنګه اثبات توحید په خدا ځای کې دی او دفع د شرک او ذکر د قواعد چې خدای پاک ذکر کړل دی ورستو را روان دي او ربط ارکلا چې سورۃ بقره کې عمران کې سورۃ نساء کې مائده کې یو ټولو کې توحید د الله ذکر شو په دې مضمون کې اوس الله تعالی څه ذکر کوي چې دغه توحید د پاره دغه زور د پاره پکار جهاد دی او جهاد کې بیا څه شی دی خرج کول دی سیوا خرج په پاره کې کوي نو دې ځکه دی وایي بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک دې تاسو کستان عن الانفال په بارا د نفل کې په بارا د غنیمت کې دا د بدر دا چې کوم دی جهاد شو دا لومبه غزا دا څه غزا چې په دې کې اکثر الله کې او یو خبره ده چې غنیمت په ټول امتونو کې دا ناروا و ځان خور تر د پیغمبر علیه السلام د امت پورې چې دې لپاره الله تعالی دې جواز پیدا کړ نو دې کې خامخا لومبه غنیمتونه څو پکې تاسو سره اختلاف راته یسألونک اے پیغمبر دې تاسو کې ستانه په بارا دغه غنیمت کې تو ورته وایا چې غنیمت خاص الله لره ده او رسول علیه السلام لره ده لسمه سپاره کې به تقسیم وکړو ان شاء الله الله ذکر پدې کې تبرکان دي الله به څه کوي او پیغمبر علیه السلام دې خامخا ځان لا څپور کې طریقه ولا او څو فقرا باندې دې تقسیمای وایا وتا چې غنیمتونه الله لره دی او پیغمبر علیه السلام لره فتقوا الله ويرګه تاسو د خدای نه محبت د دنیا اوس نه شروع کوي واسبحوا ذات بینکم تاسو اصلاح وکړئ په منځ خپل کې واطیعوا الله او منئ تاسو خبره د الله او د رسول الله ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان لرونکي انما المؤمنون الذين بشکا دا صفات د مؤمنانو ذکر کوي خدای ان المؤمنون الذين بشکا مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله فاغه وخت چې ذکر شي الله تعالی د الله قران بیان شي پیغمبر سنت بیان شي دین بیان شي به شک مؤمنان هغه کسان دي هغه وخت چې ذکر شي الله وجدت قلوبهما ويريږي او نرم شي د دې وإذا تليت عليه آياته هغه وخت چې کل سلی شي په دغه مؤمنانو باندې آیاتونه د الله تعالی زادتهم زیاتی دا آیاتنا دغه مؤمنین لرا ایمانا ایمانا دا څونه چې اورینو دغه چې ورته ایمان دی څونه چې راځي آیاتنا دې اورینو د ایمان مضبوطیږي زادتهم زیاتی دغه آیاتنا دې لرا ایمان کې وعلى ربهم يتوکلون غټه خبره ده چې په خپل رب باندې دې توکل کوي الذين دا اوکسان دي یقیمون الصلاة چې پورا په وخت باندې کوي دې منځونه دا څلورم صفت ده
ومما رزقناهم او دا مالون او دا نعمتون چې موږ ورکړل دي تا ينفقون ذي لګید الله فلاره دا الله لار عام دا جهاد کې لګید دا الله مضبوط لار فقیر ته ورکای مسکین ته ورکای طالب العلم ته ورکای رشته کې ورکای او دا ټول خدای په نوم باندې لګي ومما رزقناهم او بعد دا معلومه چې موږ ورکړل دي ته ينفقون خرج کوي دا نتیجه ده چې اولئک کسان چې دي هم المؤمنون دا مؤمنان دي حقا رشتینی مؤمنان ده لهم اشتر دي لپاره درجاتونه لوی لوی درجې په نس درب د دې باندې ومغفرتون او بخشش ورزق کریم او رزق عزتمن د جنت رزق دی کما اخرجک څنګه چې راويسته ته الانفال لله غنیمت د خدای د پاره دی دې کې تاسو مینا د یو دا مینا د بل دا دیو ته زور کوي آلته د کور د خدای نه چراوته نو بعض خلق ویل چیرې ده قاتل لم تدوي او دا ابو جهل مقابله چې کو دا سره غوړ کوی دی موږ تیارې نه ده کړې الله تعالی دا تشبیه ورکړي چې انفال کې چې څنګه تاسو بګړاو او جګړه ده دا سدا کما اخرجتا لکه چې راوي چې پیغمبر عربستا من بیت کله قلنا بالحق فحق سرا پرشتیا سرا دپاره د اثبات حق او ان فريقا بشک یودلا من المؤمنین د مؤمناننا لکارهون بدګرون کیو په وخت خروج کې اصل کې خبره راځي وا دا د بدر جنگ کې کېده دا څو وعده نه وشوي دی وبل چې نه مسلمانانو او کافرانو باندې یو بل سره وعده کړو چې دا هغه کې بجنګي وعده وې نو بیا خدای راکړه اصل خبره و چې د شام نه د مکه والو قافله را روانه او قافله خدای په پکال کې دوغلت تجارت د پاس نو هغه دانیو غنمونه او غیره ولا به راوړل چې د شپږ میاشتې بچی ده شپږ میاشتې پاس کړي و بیا ابو سفیان دا قافله مشرو سلویخ کسان نوکران ورسره نو هغه قافله چې را روانه ونه صحابه کرام دا خیالو چې موږ وضو هغه قافله او دلته چې کله نو صحابه کرام او خو دې نه دا غیر خو جاسوسان نو ابو سفیان ته جاسوس ورسېده چې صحابه راوځي نو هغه د غلار بدل کړه او لاندې د دریاب غاړه ته قافله ښکته کړه کوز روان شو التا مکه کې چې ابو جل خبر شو نو هغه خوري له تور باندې را روان شو دغه چې هغه زر کسان مسلح کسانو وخانه ډېر راوسته دا جنکې غړي ډوب کې ډېر راوسته شرابونه راوسته چې موږ دا ارڅ وکاو نو هغه به باسو د مسلمان نو ابو سفیان ورته خبر ولېګا چې زه پیغمبر روان یم او قافله بچو او زه تاسو واپس هغه نه ځکه اوس واپس کېږم او دې ځکه صحابه کرامو کې هم دا کمزوري هم او مضبوط پکې هم او لږ هم وو دې سره صرف دعا سنو ورو سره یې ځکه نو بعد کسان کمزورتیا وجوا یا بعد پکې نفاق هم کېږي چې راغلي او دیو زیات چې موږ وڅ څنګه وځو دې وخت بالکل دیو دا خبره مکروه ده وې دا پیغمبر علیه السلام ته وایي چې دا غنیمت تاسو مثال دی لکه څنګه چې راغی چې طرف تا خپل کور نه په حق سره او بهشکه یو ډله د مؤمنینو نه بد ګڼون کیو په دغه وخت خروج کې چې تیارې نه دی کړی یو جادلون کا تاسو جګړه کوله په الحق په دغه حق کار کې بعد ما پس هغه تبینا چې دا حق واضح شوی او چې پیغمبر علیه السلام ته خدای دا ویلي چې یو د دې دوه ډول نه بستایي یو د دې دوه نه بستایي نو چې قافله لاره خدای بل څنګه شوکه هغه ته خامخا علم په دې باندې
كأنما يساقون إلى الموت تبوای چې دوی راښکلی شي او بوتلی شي مرګ ته جنګ دي بګنې نه خلاصوي وهم ينظرون حال دا چې دوی کتل وإذ يعدكم الله یا تا وخت وعده وکړه تاسو سره الله احدى الطائفتين د یو د دوو ډلو انها چې دغه یو به وي ستاسو دپاره بیا ولې خفه کېږئ ظاهره خبره ده چې هغه کمزور د الله نه په ضرور به خدای درکوي وتودون او تاسو خوښوله تاسو مینه کوله ان غیر ذات الشوکت چې بېشکه دا غیر مسلحه تكون لكم شي ستاسو دپاره چا حاصله ويريد الله إرادة الله تعالى أن يحق الحق چې ثابت کړي دین لره بکلماته په حکمونو خپلو سره ويقطع دابر الكافرين او پرېږي جیرلې د کافرانو بدر کې پرېږدي راځي يحق الحق دې دپاره چې ثابت شي دین ويبطل الباطل او باطل شي کفر ولو كره المجرمون اگرچه بدې غني جرم کوونکي اذ تستغيثون ربكم یاد کئ هغه وخت چې تاسو فریاد کولو رب خپل ته دعا مو کول خپل پروردګار ته ثم استجاب لكم قبول کا دعا الله تعالی تاسو لپاره انی ممدکم چې بشک از امداد کوونکی تاسو سره بألف من الملائکه فزر فرشتو سره بردی چې هغه یو بل پسې را کوزیدونکي د اسمان نه یو فرشته بس فرشته ته ضرورت الله په خپل اراده کون سره خدا دې لپاره چې دیو کې ضروري او دیو کې مضبوط قبول کا الله تعالی دعا تاسو چې بشک از امداد کوم کې تاسو سره حضور ملائکه سره جواب یو بل پسې را کوزیدونکي وما جعله الله او ندی ګرځولي دغه فرشتو لره الله تعالی الا بشرا مگر زیره مسلمانانو لپاره وای تطمئن او د لپاره چې مضبوط شي به په دغه فرشتو امداد سره قلوبکم دلونه تاسو ومن نصر نه امداد په حقیقت الا من عند الله مگر د طرفه د الله تعالی ان الله بشک الله تعالی عزیز حکیم غالب او د حکمت دی اذ یغشیکم النعاس امنه منه یاد کئ هغه وخت چې پټ کړی تاسو د پرکالای د پاره د امن منه طرف د الله نه تاسو ډېر یاره کوي دا اصل کې دواړه جنگونه یو بل کې نه وتی دا جنگ وحود حالات کې بعضي وخت راشي دا دغه دغه په صورت کې شیطان دی یاد کئ هغه وخت چې پټ کړی تاسو پر کالای لوجد بیغمینا منه د طرف د الله نه چې دا بیغمی راشي امن راشي د خدای طرف نه وينزل علیکم من السماء د بدر حالات دی یاد کئ هغه وخت چې پټ کړی تاسو لرا د خوب سر خوب راشي کنه کله د شپې مونږ کوم پاسه نه څو وخت په ویو کما بیا د څه ډونواله کله راغلی چې خلاره دا په نه ناس مو بس خبر اخلاص شي وخت را باندې تیر شي یا ته هغه وخت چې پټ تاسو دغه پر کالای لوجد امن د طرف ته خداینا وينزل او نازل کړه الله تعالی په تاسو باندې من السماء الى اسمان ما شیطان راغی دا بدر کې کوم چې خاله قوانو او ابو جیل نیولې و دې طرف ته چیرې شګي او هغه شګي کې چې قدم یې دی بیرته خوېږي بل دا چې وکړو نه وي بعض کې جنابت هم راغلو خدای بندگان دي او د سونه خو نو شیطان تاسو په جنابت کې لري خاطر وکړي او تاسو په دې شګه کې ډېر ښه مخکې قدم وځو دا وسوسه د شیطان وي نو الله تعالی ویا ته وخت پټ تاسو دغه پټالای لپاره د پیغامای د طرف الله نه او نازل کړه الله تعالی په تاسو باندې باران د اسمان نه را نازل کړي مانوبو یو طاهره کو د لپاره چې پاک الله تاسو دې پتا او بوسرا
او دسونه وکي غسلونه وکي وذيذهب وفوزي الله تعالی عنكم استاسنا رجز الشیطان دا وسوسه د شیطان په جنابت کې پدا ستوره کوي دا خدای لري وليربط او دې د پاره چې مضبوطیا راولي الله تعالی علی قلوبکم فزرون استاسو باندې زړونه مضبوط شي او ثبت به الاقدام او مضبوط شي په دغه اوبو سره په دغه باران سره استاسو قدمونه شګه مضبوطه شي دا نه خوښه ده اذ یوحي ربک الى الملائکه یا دا وخت وحی وکړه استا پرېوتا انی معکم کې بشک زه استاسو سره یم پرېوتا وې خدای بشک زه استاسو سره یم فثبتوا الذين مضبوط کوي تاسو هغه کسان امنو چې ایمان راوړل سألقي في قلوب الذين زرد جذب اغرضا فدرون دا کسانو کې کفرو چې کافران دي الرعب ير هيبت فضربوا وي وهي تاسو فوق الاعناق د پاسه د سټوننا سرونه ته گزار کړ وضربوا منهم هو تاسو دینا كل بنان هر جوړ بوت دا څوک نه دي هر جوړ دا وي وای ذالک دای ولدا سي دم قتل کړ بانهم تصدروا چې شک دي شاق الله مخالفت قول خدای سره او د رسول د الله سره ومن يشاقق الله او هغه څوک چې مخالفت وکي د اولیاء د الله سره او د رسول د الله سره بشک الله تعالی سخت عذاب ولري ذالکم دا تاسو کوان فذوقوه اوسکه دا عذاب درا وان للکافرین او بشک د کافرانو عذاب جهنم مشتری بوستو تکی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا لقيتم الذين فوقت مقامت تاسو تا هغه کسانو سره کفرو چې کافران دي زحفن په ګڼه ګڼ فوج دی او تاسو مقامت جيشن كثيرا زحفن معنی جيشن كثيرا لوی فوج دی او تاسو لګي او هغه وخت چې مقامت تاسو کافرانو سره په ګڼه کې فلا تولوهم الادبار مگر روي کافرانو ته شاګار چونه تاسو ومن يوليهم يومئذ او چاچه اوپر رولا کافرانو ته په دغه ورځ کې دوبره شاخ کلا هغه ورو ته کې اوسه کېدلای فقد باء بغضب من الله منځ کې دا پکې دونو کې لپاره د نه نیوږي چاچه اوپر رولا کفار ته په دغه ورځ کې شاخ کلا الا متحرفا مگر کناره کوونکې او بیا واپس حمله کوونکې د جنگ لپاره کله کله دا الحرب پیغمبر اسلام وی الحرب خدعه دا جنگ چې دی دا یو چل په مورچه کې پروت دی مؤمن مورچه کې دی او د مورچې نه پاتې به پروسته منډه دې لپاره چې دا دشمن د مورچې نه راوچت شي ما په سره باندې کې چې کله دشمنان مورچو نه راوچت شي دا ورته راو شو خراب کېدلی نو دا چل د دې لپاره ته چې بیا حمله کوي یا هغه کسان چې هغه ځان شوي دي خپل جماعت له لري شوی دی ا دې خپل جماعت سره یې کېږي او چې نو چې جماعت تمنه کوي دا دوه مستثنا دي چې په دې باندې عذاب او غریب نشته دا دې خو چلته نه خبره ونته چې چا چې اوپر راولا ایک کفار ته فورت کې شاخ ولا نو تختید الا متحرفا مگر هغه کناره کون کې او بیا حمله کون کې د جهاد لپاره او متحیزه یا رجوع کون کې الهیاتین طرف دا خپل پاټای تا دا د مستثنا دي چا چې شاو ورغله دوه په قسم علاوه فقد با فتاسس راقص وغا بغضب من الله قلو یا غصد الله سرا ومأواه غیر ورتب داغ جهنم دوزخ دے وبئس المصیر او ډیر ناکارا زیاد ورتلو دے دا دوزخ اوس په بدر کې خو عجیب واقعات تیر شوي دي نو دا خو ستر قسم مسلح
مسلمانان 314 ملا پورونه جبرائیل علیه السلام راغی او پیغمبر علیه السلام ته وی ته یو موټی شګواله او ووایه چې شاعت الوجوه دا شګه وشینده دې طرف ته چې شګه وشیندله نو هغه د ټولو فوجیانو په سترګو کې لاړ هغې خپل سترګو مګلو باندې ځان یې پراته او دلته ورته مجاهدین خدای پاک همداسې ورکوشش کړي هغه خبره کوي فلم تقتلوهم تاسو نو وجري دغه مشرکین په بدر کې نو وجري تاسو هغې لره ولكن الله قتلهم لیکن الله تعالی مړه کړه هغې لره وما رميت او تا نو ویشتلې حقیقتا وما رميت او حقیقت کې تا نو ویشتلې په هغه شګه اذ رميت هغه وخت چې تاسو صورتا ورګزار کدا شګه ولكن الله رمى لیکن الله اشتری په حقیقت دا کار ولې وکړو په اعلی دا کار وکړو الله تعالی للمؤمنین منه دې لپاره چې امتحان وکړي الله تعالی په مؤمنانو باندې منه د خپل طرف نه یا انعام وکړي ولیا دې لپاره چې انعام وکړي الله تعالی په مؤمنانو باندې د خپل طرف نه بلا ان حسنا هغه انعام خیستا او خپل بشک الله تعالی ورته دې علي ویلې ذالکم دا تاسو ته وایم مسلمانانو دا واقعا ده وان الله بشک الله موهن سستون کړي کیدل کافرین هغه چل دا کافرانو لرا ان تستفتحوا دا کله چې مشرکین وتل د مکه نو بیت الله شریف غلاف ونیو او دعا یې وکړه اللهم اے خدایا انصر على الجندين انصر على الجندين اے خدایا امداد قدا اعلى د دوه فوجونه چې کوم پکې اعلى او عزت وکړه دوه ډلو کې دوه غوړه دوه ډلو څنګه پسې نو خدای پاک یې وشو بیا ورشي ان تستفتحوا کچره تاسو طلب د فتح کوي ابو جهل پکې تاسو دعا وکړه یا خدای پاک څنګه چې غوړه ډله د هغه ته فتح ورکړه او کوم چې نه غوړه د هغه نو ولدا تاسو خپل کولې مازغه دي تاسو فتح غواړئ یقینا رااله تاسو ته فتح دغه فتح وان تنتهوا کچره تاسو منی شوي د کفر او د شرک نه دا منه په ډیر غوړې تاسو لپاره وان تعودوا او که تاسو واپس شوي د پیغمبر علیه السلام خلاف تا او د مسلمانانو تعذیب تا نعود نو خدای وي مونږ واپس شو د مسلمانانو امداد ولن تغني عنكم اذ طلب دغه کستاسو نه کفارو فئتكم دا غدل استاسو شیئا یو کوټه ولو کثرت اگر کستاسو ډېر ډېر زیات وان الله بشک الله مع المؤمنین سره د مؤمنان نه په نصرت کې امداد کې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اطیعوا الله ومنه د الله تعالی تابعداري کوي د خدای او رسول الله ولا تولوا عنه او مگر دې تاسو الله تعالی د رسول د دلینا وانتم تسمعون الله تاسو اورئ دا حکم د الله ولا تكونوا اختلاف قولو کې مګوي ولا تكونوا مکهږي تاسو کلذین شان دا کسانو قالو چې ویل باغی سمعنا من اوریدلی دي قال کې به خپل به سمعنا من اوریدلی دي وهم لا يسمعون حال دا چاوي نه اوریدو وذلکه ان شر الدواب بشک بدترین د حرکت کون کې حیوان دواب چې څنګه جمع تابع ده دا به وي هغه ساده چې په ځمکه حرکت کوي او ګرځي انسان دی او کار دی او کار کوي دا دوا بشک بدترین دا حرکت کون کو نه په مخ د ځمکه فنز د الله تعالی الصم البكم
هغه کاڼه او چاړهګانې کاڼه چې حق نه وړي چاړه چې حق نه وایي بېشکه بدترین د حرکت کوونکو نه په مخ د ځمکه ونس د الله تعالی کاڼه ګونګیان دي الذین کسان لا یعقلون چې هغې پوهېږي نه د عقل نه کار نه ولو علم الله فیهم خیرا که چېرې معلوم وی الله تعالی ته چې دې کې خیر شته ایمان پکې شته نو لاسمعون خدای به اورولې دی دا کلام دې ته خو سره د دې نه چې هغه ته معلوم دی چې دې پله کې دغه نشته ماده نشته نو ولو اسمعون که چېرې واورئ الله تعالی دې ته وتولوا خامخا به دوی شا وګرځئ نه یې مني وهم معرضون حال دا ده چې دې مخ اړوونکي دي ایمان والو استجیبوا لله دعوت قبول کړئ د الله او د رسول د الله اذا دعاکم چې کله راوبلي تاسو لره چا څه ته رابلي لما هغه څه ته یحییکم چې هغه جنډې کوي تاسو نو څه شی جنډې کوي اسلام دی او قرآن دی نو ایمان والو تاسو قبول کړئ دعوت د الله او د رسول د الله هغه وخت چې دعوت درکې تاسو ته طرف ته هغه څه ته چې هغه جنډې کوي تاسو واعلموا پوه شئ چې ان الله بېشکه الله یحول دا حایل کېږي پرده ده د انسان په دې زړه کې دننه الله تعالی موجود دی پوه شئ چې الله تعالی حائل دی په انسان او د زړه د هغه کې وانه او بېشکه دغه انسان چې دی انسانان چې دی وانه شان دا دی الیه چې دی خدای پاک ته تحشرون تاسو راجمع کړئ شئ راغونډ شئ واتقوا فتنة تاسو ویریږئ د هغه عذاب نه لا تصیبن الذین چې نه به رسي دغه عذاب هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم کوي منکم تاسو نه خاصه خاص اوس په یو ځمکه کې په یو کلي کې ګناه کېږي او ګناهګار لږ دی او کم دی یو دی څو دی او دا نور خلک ورته ګوري او د ټولو وسه کېږي چې دې راغونډ شو د دې ګناه نه منې کړي لاس یې ونیسي سزا ورته ورکړي خو دا ټول خلک دا کار نه کوي نو په دغه ګناهګار به عذاب نازلېږي دا عذاب چې نازل شي نو یوازې د هغه په سر به نه وي بلکې دا ماحول خلک چې دي دا به د ټولو له پاسه راځي ټول به ورسره راځي دا قانون دی ښه واتقوا ویریږئ تاسو فتنة د عذاب نه داسې عذاب چې نه به رسېږي دا عذاب هغه کسانو ته چې هغه ظلم کوي ستاسو نه خاص کر بلکې دا به عام وي په دنیا عذاب دا مشهوره ده چې دا عام وي واعلموا پوه شئ تاسو ان الله چې بېشکه خدای شدید العقاب سخت عذاب والا دی واذکروا یاد کړئ تاسو ای مسلمانانو اذ هغه وخت انتم قلیلون چې تاسو لږ وئ مستضعفون کمزوري ګڼلی شئ فی الارض په دې ځمکه د مکه کې چا یې نه و ستاسو تخافون یېرېدئ تاسو ان یتخطفکم الناس چې وبتښتئ د دې علاقې نه تاسو خلک کفار به وتښتئ ان یتخطفکم چې وبتښتئ تاسو لره الناس دا کفار نو فآواکم الله ځای درکړه تاسو ته مدینه منوره کې هلته دله وطن جوړ کړو وأيدكم مضبوطه کړئ تاسو بنصره امداد خپل سره ورزقکم او درک تاسو ته الله تعالی رزق من الطیبات د پاکیزه غنیمتونه او دا غنیمت مخکې حرام لعلکم لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول اے ایمان والو خیانت مکوئ د الله سره او د رسول د الله سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ تاسو په خپلو امانتونو کې خدای تاسو سره څه امانت کړي دي نو که موږ داسې ذکر کوو یو ګنټه به په دغه یو ځای تېر نو خدای موږ سره څونه امانتونه دي دې بدن کې ګوره څونه څه خدای موږ ته راکړي دي دا ټول د الله امانتونه موږ سره دي او موږ یې د الله د رضا دپاره نه استعمال او د الله د رضا نه خلاف استعمال دا خیانت نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره څونه سنت دي څونه طریقې دي
هغه ټول موږ راغستې دي خو هغه غلط استعمالو دا خیانت نه دی دا د خلکو په ایمان کې موږ چې ناست یو د یو بل موږ سره امانتونه دي د یو بل سره د یو حقونه دي او هغه حقوق او امانتونه دغه ځای کېږي حیران ورته پاتې الله پاک څونه غفور رحیم دی او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله څونه محبوب پیغمبر دی دا هغه په وجه باندې موږ ټول ځناور کېږو په یړ باندې نه ځناور کېږو او خدای پاک هم بچ کوي دا تاسو سخت آیات د حکم دی چې زه به تاسو بیا ایمان والو تاسو خیانت مه کوئ د الله سره الله امانتونه هغه ورسوئ ورسوله خیانت مه کوئ د پیغمبر سره د هغه امانتونه ورسوئ او تاسو خیانتونه مه کوئ خپل منځو کې امانات کوم د خپلو امانتونو د یو بل سره وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو پوهېږئ د دې امانتونو به موږ نه تپوس کېږي واعلموا پوه شئ انما اموالکم چې بېشکه دا مالونه ستاسو و اولادکم او دا اولاد ستاسو فتنه دا ستاسو لپاره ابتلاء ده دا یو غټه ابتلاء ده او ابتلاء څه کې چې دا ګناه او عذاب ده ستاسو لپاره دا مالونه ستاسو اولاد ستاسو فتنه دا یو لوی نه لوی ګناه او عذاب ده ستاسو لپاره وان الله بشک الله تعالی چې ده عنده فنزا باندې اجر عظیم ثواب لوی ده یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ان تتقوا الله فکرتاسو ويرګه د الله نه یجعل لكم او بغرض الله تعالی تاسو لپاره فرقانا هدایت او نور ويكفر عنكم وبرئ الله تاسو نه سیئاتکم گناہوں استاسو ويغفر لكم وبخشوا کہ الله تاسو ته والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند فضل لوی دی دا مدینه منوره ته نبی علیہ السلام تللی دی وروسته الله تعالی هغه باندې دا اسلام ذکر کړي چې دې مکه کې وو مکه معظمه کې نو کفار وې چې هم دې کین تنګ راځي چې څه چلو کو دار نغوي وترلا چې دا خلک باغې ته راغونډېدل دا د دیو د جرګې یو وجرا دار نو دا راوځي دارو نغوي ته راغونډې کوم اکابر چې کومو دا دارو نغوي ته راغونډې او دلته شیطان دا کار وکړو چې هغه یو سردارو د عربو د قبایل سراقه ابن مالک شیطان ځان د هغه په شکل باندې کړ او لوی فوج د شیطانانو ځان سره کړ او خپل جنګاونو سره راغی مکې ته مکې والو ته تپوس وکړ چې ته څوک یې او څه کوې هغه یاره زه خبر شوی وم چې تاسو دغه سړي باره کې څه جرګه کوئ نو زه رالم چې زما د مشورې نه او زما د رای نه تاسو محرومه پاتې نه شئ زه اوس سراقه ابن مالک یم او مشهور سړی و قبایلو دې ورته ویل زه ډېره ښه راځم ته را سره کښېنه دا یې ځان سره کښېنولو بیا زه به ورته مشوره درکړم نو دې کې لومړۍ خبره چې وکړه نو هغه ابوالبختري نامه یې وه تاسو څه وایئ خیبه ابوالبختري پکې دا وویل چې زه خو وایم چې یو کوټۍ کې دننه کوئ او ویې تړئ او کوټه کې واچوئ دروازه پسې مضبوطه کړئ یو کړکۍ پرېږدئ نو په هغې باندې ورته لږه ډوډۍ کله ناکله او څو اوبه به ورکښته کوئ او انتظار یې کوئ په خپلو مړ شي دي به سراقه ورته یې ډېر ناکاله رایې ستا ته خو په څه پوهېږې نه او دا خو کلی دی وطن دی د هغه پکې ملګري دي نور به پسې راشي د شپې هغه دروازه به پرې ماته کړي او ایسته به یې بوځي درنه بل ورځ مصیبت به راته جوړ شي دا خو ټیک خبره ده عمرو بن هشام دا یو بل کس و دی پکې راپاڅېده دی ویل زه خو داسې مشوره در کومه چې په اوښ باندې کښېنوئ ویې تړئ او نیغې د علاقې نه وباسئ تر حدودو د مکې نه پار کړئ یو ځای به پار کړو چې لمونځ به خلاص شي
سراقه دی واستا خدای ناکالو نه خراب راځي چې دا لار مدد د خلې د خوګوالي د تنه ګوري دغه د جبه د الفاظ د تنه ګوري دا خو بهر کوفان جوړ کی او دونه خلک ځان برابر کې فوج چرا وشي تاسو ټول میراجي علاقه به نه کوي دا تاسو څه بیا ابو جل ته څه وایي ناغه ویره زما خو یو رائے ده زم چې د ټولو قبیلې نه لکه دا خو قریش ده او نبی علیہ السلام خاص د قبیلې ده بنو هاشم نه دی نو زما رائے دا ده چې د قریشو ټولو قبایلو نه یو څنګه وجوان تکړه هغه چاند شو او 13 تور ولا کې ور او دا ټول ځوانان راتاو شي او دا چې کله د شپې په خوب کې پرېوځي او په یو ګزار را تور ولا را پرېږدي تاسو نه کې مړی دي نو موږ به خلاص وکړو شو چې بنو هاشم خو د ټول قبیلې د قریشو سره مقابله او جنگ نشي کولی قریشو قبایل خو ډېر زیات دي دا بنو هاشم به محتاج شي دیت ته دیت به ولا ورکو موږ به خلاص شو د سراقه به تقیني رای دا به دې ته خلک مشوره وایي او فرین وی تا ډېره د فلسفه اختیار دیو دغه رای باندې راغون شو او نبی علیہ السلام ته جبرائیل علیہ السلام راغی وحی وتراته ورسوله چې دغه واقعات دی او سبا وزیر شته هجرت باندې او هغه خود مخکې نه ابوبکر صدیق سے باندې ټینګ کړو ځان سره برابر کړی وو نو نبی علیہ السلام حضرت علی کرم الله وجهه ته وې چې زما په کټ کې تقریر ده او دا کمبل فزان باندې واچو او ان شاء الله تاسو څوک نقصان نشي رسولای دوته دوی لاړ وته او کفار راغلي دي ټول په جمع توري پلاس کړي اوس ته کې چا پیرا ناسي بار ورګر راشي چې موږ وینو ور توري پیرا واچو چې کله دې راو چتو دې کتره په خاموش دې وګوره علي څه پکې پروت دي حیران پاتې دا څه دوی خدای غوښتي شرمنده پاتې شو او نبی علیہ السلام لا هغه غار ته ځان ورسونه ته بیا وګړه ده هغه تاسو ته معلومه ده چې هغه غار کې هغه کته شو او دا کوفارو په وته روان شو پل واغه دا پل معلومول هم دي کې ماهرینو کنه چې په دې څو کله کړه چې تاسو کوي دا څه او هغه غار کې چې دی وشو هغه کې الله تعالی کوثر راولېګلا څنګه چې جاړو جوړه کال ته هغه په واچو او دا جوړاګیا دی راولېګلا دې په پاسه چې کوم جال کوو برابر او لاندې پاغار کې سوري وځي په ځای هغه کې سوري مړي هغه باندې ته ابو بکر صدیق صاحب وګدا په څو قراله لا کافر تک ځای کراوته ابو بکر صدیق صاحب زیات غبراو شو پیغمبر علیہ السلام ته چې کړي خلکو پته وکړه ختمي هغه ورته څه دی خیال دی هغه دوه چې درې مور سره خدای موږ سره مرګره دی کا اوله خبره کوي نو خدای پاک هغه لاسته کانه کړو چې چا پیر وګرځي دې پیدا نه کړ هغه واقعا ته اشاره کوي یا تا وخت چې پرې پورتا باندې مکر کولو هله جوړولو پتا باندې هغه کسان چې کافران دي او هغه څه ویل یو سپیټوکا چې تا باندې او تړي تا لاره په کوټه کې او یقتلوکا یا او نتاله لکدا بوجل خبره وا او یخرجوکا یو با تعالی دې وطن لکدا شام خبره وا ویم قرون او دې چې کوم نه دا مکرونه کول داخله جوړولې ویم قر الله جواب د طریق کو جواب د مکر ورکا الله تعالی والله خدای پاک خیر الماکرین غورا جواب ورکوونکې د طریق پورې وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا هغه وخت چې اول سره شي پتا باندې هغه وخت چې اول سره شي په دین کفار باندې آیاتنا قالوا دی وای په خپل باندې قد سمعنا یرا واورې موږ او ولو نشاء فتنګ فکر زنګ خو شي لقلنا من بوایو مثل هذا فشان دغه قرآن
دا نظر ابن حارث ورته وایي دی راته ایران ته راغلی او ایران کې د ایرانیانو دا کتابونه د قصې مې څو اخیستي وو د اسفندیار او د رستم او د خلکو ته دی په هغه کې قصې کولې دغه نظر ابن حارث ته چې وایي قد سمعنا من واورېدو خو لو نشاء که څنګه خوښه شي نو موږ به ووایو په مثل د دغه قرآن باندې ان هذا نه دی دا قرآن الا اساطیر الاولین مگر دا قصې دا مخکینو خلکو دي اسفندیار او د رستم هغه موږ هم کولی وإذ قالوا یا تا وقت چې ویل دوی دا همدغه نظر ابن حارث دی یا تا وقت ویل دوی اللهم ای خدایه ان كان هذا هو الحق فجربي دا قرآن دا حق وی رښتینی وي من عندك استاد طرفنا فأمطر علينا نورا فأورا وقمون باندې راوغره وقمون باندې حجارة من السماء كان إلى السماء أليتنا يا راولا منت بعذاب أليم عذاب درناك وما كان الله تعالى جواب وما كان الله مت الله تعالى يعذبهم في عذاب الكديتا وأنت فيهم وتقضي قومك نبي علیہ السلام چې مکه کې څوک ورسېده خدای په عذاب نه دا خدا پیغمبر عزت دی وما كان الله نبي الله يعذبهم في عذاب تورکه وأنت فيهم الله تصديقه وما كان الله نبي الله معذبهم عذاب ورقوم کې دویتا وهم يستغفرون الله دې دې بخشش غواړي اوس پستا ذهن کې راځي چې دا کفار دي کفار څنګه بخشش یا خو کافر نه چې خدای نه خپل بخښنه او ګناه وکړي کنه وهم يستغفرون کې مطلب دا دی چې دې کفارو کې دنه کمزوري مسلمانانو کنو دنانا معصومان باګان هغه کمزوري هغه کمزور مسلمانانو د خدای نه بخښش وهم يستغفرون حال دا دی چې دې بخشش غواړي نه کمزوري وما لهم تشوي دې لرا سمانع دې لپاره الله يعذبهم الله عذاب ورنكي الله تعالى وهم يصدون حال ذلك بندي خلق حال ذلك دوی بندي مخلوق عن المسجد الحرام المسجد الحرام نه پیری ورتا وما كانوا اولياء حال ذلك ندي دا كفار سرپرست دي بیت الحرام المسجد الحرام سرپرست دي ندي ان اولیاء ندي سرپرست مشران المسجد الحرام الا المتقون مگر پرهیزګاران ولكن اكثرهم لكن اكثر الذين لا يعلمون قويږي وما كان صلاتهم او نبو من دي مون چې دې چرته کولو غلارانه مشراله نبی علیہ السلام څخه مرګرو بچ مونږ کاو نبی بداغه مونږ خطا کاو وما كان صلاه النبو من دي عند البيت تنزل بیت الله شریف باندې الا مقاعنا مگر شپېلی وتسبیح او کپېړ کړه کولو دې لپاره چې دا اواز پکې خورېږي دا مانځنه خطا شي فذوقوا الله تعالی ورته وایي چې دا بدل په دې میدان کې اوس دا بند او دا قتل دا عذاب وڅکئ فذوقوا العذاب فذوقوا تاسو عذاب بما كنتم تكفرون فسبداغه چې تاسو کفر کولو ان الذين كفروا بشتاغا کسان چې کفر کوي ينفقون خرج کوي اموالهم خپل مالونه صدقارا ليصدوا عن سبيل الله چې بن کې دي خلق دلار د الله نه پس ينفقونها نظر ده چې دا کفار به اولګي د مالونه خپل ثم تكون عليهم بیا به دغه خرج د مالونو په دی باندې حسرتن افسوس او ثم يغلبون دا به دی مغلوب کړي شي ارسونه چولګي والذین کفروا کسان چې کفر کوي الى جهنم يحشرون دوزخ ته بدوی را جمع کړي شي ليميز الله الخبيث دې لپاره چې جدا کې الله تعالی پلیت کافر من الطيب د پاک نه چې مسلمان دی ويجعل الخبيث او اغرض دغه پلیت بعض دا غنه د پاسه د بعضو فيركمه او جمع کیا غیلرا جميعا طولو ويجعله بواچي اغطول لرا في جهنم پدوزخ کے اولئك دعا کسان چی دی مقاصدون دی تاوانیان دی قل للذین کفروا وایتا اغا کسان تا چی کفر کئی ای ینتهو کچر دی منشد کفرنا و دا شرکنا
او د پیغمبر علیه السلام ته خلاف نه یغفر لهم بخشش به وکړی شي دې ته ما د هغه ګناهونو قد سلف چې مخکې کړي دي وان یعودوا که چېرې بیا دې واپس شي د پیغمبر خلاف ته فقد مضت سنة الاولین یقینا تېره شوې ده هغه طریقه د الله تعالی په دې مخکینو کې کوم هلاکت په هغې اچولی دی دغه دې هم هلاک که چېرې دې واپس شي خلاف د دین او د نبي ته نو تاسو تېره شوې ده طریقه د الله تعالی په دغه مخکینو کې وقاتلوهم صحابه ورته وایي جنګېږئ د دې سره جنګ کوئ حتی تر هغې پورې لا تکونه فتنة چې پات نه شي کفر او شرک هر څه ختم شي دبدبه د شرک لاړ شي ویکون الدین او شي دا دین كله طول لله خدای لره فإن انتهوا كتر دي منشو فإن الله بشك الله تعالى بما فاغتبان يعملون كيدي بصير والدن كيده وإن تولوا كتر دي روزرداني وكرا مفعلنو كوشتاسو أن الله مولاكم چې بشك الله تعالى سرپرست استاسو ده نعم المولا دي كل سرپرست ده ونعم النصير او دي مددگار ده دغه الله دعاو کې چې الله تعالی څنګه تاسو په نور معاد کې الله تعالی موږ او تاسو په دین محمدي باندې برابر روان کې هیڅ ګناهونه را تعالی معاد کې آئنده الله د ګناهونو وساتي څنګه تاسو مشران کسران چې لري الله تعالی ټول وبخي پروردگار عالم ټول مسلمانان د دنیا ای مسلمانان کې او متفق متحد کې او اسلام یې واري بیا غالب کې دا څنګه مسلمان تور سي الہ العالمین زنده کړي آباد کې دا علاقه آباد کې دلته چې څوک د قرآن سره درس قرآن سره طالبانو د علاقانو سره امدادونه کوي جماعت کې امدادونه کوي یې ټول الله ته بدلې ورکړي او خپل بدلې ورکړي رب الجلال او څنګه استاد ټول د خدای پاک اخره خاتمه په دې کلمه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله ada kerja mat kerja salat ibadah makna dia waktu dia udah kelar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير جنگ بدر در رمضان مبارک میاشت و دویم کال د هجرت او ولسمه ورځ د رمضان و چې دا جهاد راغی په دې کې کفار خو ډېر مردار شو اویا کسان مړه کړه سرغنه قلیبی بدک تو غرزول اویا کسان په جیل باندې ونیو او 14 مسلمانان پکې شهیدان شو خبره د غنیمت فکر رااله نتا تقسیم غنیمت الله تعالی دلته ذکر کوي چې دا غنیمت به کوم دی 15 حصے شي
نو دې کې یو حصہ خو به د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی او دویمه حصہ به د نبی علیه السلام رشتہ دار دی دا دو نیکونو اولاد دا ابو طالب او دا عبد شمس اولاد دا به هغې کې تقسیم شي او پاتې شوی چې کوم دی باقي څلور حصې هغه به د مجاهدینو منځ کې تقسیمیږي. دا هغه تقسیم ته اشاره کوي. پوه شئ تاسو ای مسلمانانو هغه څه چې تاسو وګټلو غنیمت هم کړو د څه څیزونه بېشکه الله لره پنځمه ده حصه د هغې ده دا تبرکاً د الله نوم ذکر کوي وللرسول او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دپاره ولذي القربى او دپاره د خپلوانو د نبی علیه السلام او والیتاما باقي درې حصې پاتې کېږي دا د یتیمانو دپاره والمساکین او مسکینانو دپاره او د مسافرینو دپاره دي ان کنتم آمنتم بالله او چې تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې او په هغه کتاب باندې چې موږ نازل کړی په خپل بنده باندې یوم الفرقان په هغه ورځ کې چې هغه د حق او د باطل فرق پکې راغی چې هغه ورځ د بدر وه او دا یوم الفرقان کومه وه یوم التقى الجمعان هغه ورځ کې چې یو بل سره وجنګېدې او مخامخ شوې دوه ډلې یو ډله د مؤمنین وه او بله ډله د کافرانو وه والله خدای پاک علی کل شیء قدیر په هر شي باندې قادر دی چې وغواړي اذ انتم بالعدوة الدنیا یاد کړئ هغه وخت چې تاسو ویو جانب نږدې د مدینې منورې ته یاد کړئ چې تاسو وی هغه جانب نږدې د مدینې منورې ته او کفار شو دا په هغه جانب لرې د مدینې منورې نه والركب او اقافله لاړه ښکته شوه اسفل منکم قافله تاسو نه لاندې وه دا خو حقیقت کې قافله چې راتله صحابه کرامو مقصد خدا و چې دې ته به وروځو او هغې سره وسله نشته صرف 40 نفر په هغې کې خلک وو ابو سفیان د هغې مشر و خو چې کله هغې ته پته ولګېدله چې صحابه کرام راولي لارې ته نو ابو سفیان هغه قافله لاندې وغورځوله دریاب غاړې ته او 3 متره یې ښکته کوزه کړه او چې لاندې روانه کړله نو دلته خبر تللی و مکې ته چې یاره تاسو راشئ او قافله هم بچ کړئ نو ابوجهل بیا راوتی و د فوج سره نو ابو سفیان بیا خبر ولېږه چې تاسو واپس شئ او قافله په خیر تېره شوله د علاقې نه تکلیف نشته خو ابوجهل چېرته واپس کېده هغه وایي زه به ځم ځان به رسوم او هلته به چې کوم دی طوفان به حلالو او هلته به دا وین چې کوم دی دا څنګه سندرې وایي شرابونه به څښو او د مسلمانانو به جیر لقب ختمو هله به زه راواپس کېږم نه هغه په ډېر زور کې را روان و الله تعالی فرمایي ولو تواعدتم کچېرې تاسو یو بل سره وعده کړې وې چې دا خو د جهاد دپاره راوځو مونږ ابوجهل مقابلې سره به ځو بیا خو بلکل کار خرابېده که تاسو وعده کړې وې یو بل سره نو خامخا به تاسو مختلف شوي وې فی المیعاد په دغه ځای د وعدې کې بیا په نه شئ پوره کېدی ولکن الله تعالی جمع کړئ تاسو په خیر د وعدې نه لیقضي الله امرا دې دپاره چې سر ته ورسوي الله تعالی هغه کار کان مفعولا چې هغه کړی شوی او د الله تعالی په علم کې
مخکې نه فیصله دې دپاره په غیر د میعاد نه تاسو یو ځای کړئ لیهلک چې هلاک کړي الله تعالی من هغه کسان هلکه چې هغه هلاک شوي دي عن بینة پس د ښکارا دلیل نه ویحیا او ژوندي کړي الله تعالی من هغه څوک حیه چې هغه ژوندي شوي وو عن بینة پس د دلیل ښکارا نه وأن الله بيشک خدای پاک لسمیع علیم خامخا قبلونکی او پوی دی خامخا قبلونکی او پوی دی لسمه سپاره اذ یریکهم الله فی منامک یاد کا هغه وخت اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې او خورتا تا الله چې او خورتا تا دې کفار لر الله تعالی ستا په خوف کې قلیلا لګ خوف کې نبی علیہ السلام دې اذ یریکهم الله یاد کا وخت چې او خورتا تا دې کفار لر الله تعالی ستا په خوف کې لګ صحابه ته بیان وکړو ولو اراکهم کثیرا کچره خودلی رسات الله تعالی دوی لره ډیر لکشلتم هغه خلقاسو یرزلی شوي وي بوزدلی شوي به وي وتنازعتم او تاسو مختلف شوي وي فی الامر په دې کار د دین کې لیکن الله تعالی سلم بچ کړي تاسو د بوزدلی او د اختلاف نه انه بشک الله تعالی علیم خیر بذات الصدور فخواندانو د سینو باندې وإذ یریکموهم هغه وخت چې اخرو تاسو ته الله تعالی دوی لره اذا التقیتم په وخت چې مخامخ شو تاسو فی اعینکم سترګو تاسو کې قلیلا لږ دا کفار تاسو سترګو کې خدای لږ کار کړو حضرت عبدالله مسعود سے بوای چې ما خوا کې یو مرګري و چې هغه ویل چې را تقریبا اویا کسان دي نو ما هغه ته چې نه یې رسول پورې خو دي زر کسان فوج ابو جهل او هغه زر ته خدای پاک هغه یا اصل کار په سترګو کې دونه کم کړو یا تا وخت چې او خو تاسو ته الله تعالی هغه کله چې تاسو بالمقابل کوي تاسو په سترګو کې راځو خو لږ ويقللكم او لږه کوي تاسو په اعینهم په سترګو راځي کې تاسو یې درې وسونم کم کړئ سلو شپږو سلو خبر تراله او دا څه د پاره وکړو چې تاسو ډول ورشي په هغه باندې او هغه ډول ورشي په تاسو باندې وليقضي الله اذا پاره سر ورسي الله تعالی امرا اغکار کان مفعولا چې هغه پرې شوی او الله تعالی فعلم کې وإلى الله وخاص الله تبا ترجع الامور واپس دې دا ټول کار ہے ایمان والو هغه وخت چې تاسو مخامخ شئ او دلی سره د دلی کفار سره فثبتوا تاسو ټینګ شئ ثابت القدم اوسئ یریږئ ما او اذکر الله یادوئ الله لره کثیرا ډېر د الله یاد ډېر زیات کوئ لعلکم تفلحون دې دپاره چې یقینا تاسو کامیاب شئ د کامیابۍ نښه واطیعوا الله تابعداري کوئ د خدای ورسوله د رسول د خدای ولا تنازعوا خپلو کې یو بل سره اختلاف مه کوئ جګړه مه کوئ فتفشلوا متاسبه بزدله شئ یرزلي به شئ وتذهب ريحكم او لاړ به ستاسو قوت او نصرت بدن لري واصبروا او صبر کوئ بېشکه الله تعالی سره د صبر کوونکو نه دی په امداد سره په نصرت سره
ولا تکونو مکیږئ تاسو الذین پشان د هغه کسانو خرجو چې راوتي وو هغوی من دیارهم د خپلو کورونو نه بطرن د وجې د سرکشۍ نه د الله په نعمت کې ورئاء الناس او د وجې د ځان ښودلو نه خلکو ته چې ابوجهل ډله وه ویصدون او منې کول هغوی مخلوق د الله عن سبیل الله د لارې د الله نه والله خدای پاک بما یعملون محیط په هغه څه باندې چې دوی کوي نو هغه کې راچونکی دی هغه نه څه شی پټ نشته دا عبدالله ابن عباس سے فرمائی چې دغه وخت کې شیطان راغی ابلیس او خپله جنډه ورسره وه او د شیطانانو فوج ورسره وکړی به ښه ډېر فوج ورسره او په شکل دا شیطان چې راته مشر نو دا په شکل د سراقه ابن مالک دا یو قبایلي مشر و سردار و نو د سراقه ابن مالک په شکل کې دا راغی او ښه ډېر فوج ورسره دی او خپله جنډه ده ورسره نو بیا مسلمانانو سره دا خبره وکړه وإذ زین لهم الشیطان یاد دا وخت چې ښایسته کړه دوی ته شیطان اعمالهم عملونه د دوی او وقال وویل دغه شیطان مشر لا غالب لکم نشته زورور کېدونکی په تاسو باندې په نن ورځ کې د دې خلکو نه واني جار لکم او زه خو ستاسو ګاونډي یم تاسو له پناه درکوونکی یم هېڅ غم مه کوئ ما فوج ډېر راوستی دی فلما تراءت الفئتان هر کله چې یو بل سره بالمقابل شي هر کله چې ولید یو بل له دې دوو ډلو یعنې په جنګ شوې نکص علی عقبیه دغه اشنا اخرده واپس شو په خپلو پوندو باندې ورو ورو په تېښته شو د فوج سره او وقال ویله هشام ورته وی هشام ابن عمر چې څه کوې پرې سخت وخت موږ پرېږدې نو شیطان ورته وی چې انی بریء منکم زه ګوره بېزار یم ستاسو نه انی ارا زه وینم ما هغه څه لا ترونه چې تاسو نه وینئ فرښتې را کوزېدې دا هغه فرښتې ولیدلې انی اخاف الله بېشکه زه یېرېږم د الله نه خو کتاب وایي چې یره د ایمان سره دا مقبولوي یره سره د ایمان نه دا مقبولوي او که چېرې ایمان نه وي بیا یره څه کار نه کوي څه به نه ده دا یره چې بې ځایه وه زه یېرېږم د الله نه او الله تعالی سخت عذاب والا دی اذ یقول المنافقون یاد کا وخت ویل منافقانو والذین هغه کسانو فی قلوبهم مرض چې د هغې په زړونو کې کمزوري وه غر هؤلاء دوکه کړي دي دې مسلمانانو لره دینهم دین د دوی دې په دې خپل دین باندې ډېر نیغ نیغ کېږي او الله تعالی تسلي رالیږي ومن یتوکل هغه چا چې توکل وکړي په الله باندې نو بېشکه الله تعالی غالب او خاوند حکمت دی ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا او کچره توینه اے مخاطبه هغه وخت چې وفات کوي یعنی وجني هغه کسان لره چې کافران دي الملائکة فرشتې وجني یضربون وهي ولا فرشتې وجوههم مخونه د دوی وادبارهم اصاګانې د دوی وتبوئ چې ذوقوا وڅکئ عذاب الحریق عذاب سوځونکی ذالک دا عذاب بما په سبب د هغې سره دی قدمت ایدیکم چې وړاندې کړي دي ګناهونه ستاسو لاسونه وان الله بېشک الله لیس بظلام للعبید نه دی زره ظلم کوونکی په بندګانو خپلو باندې نه دی زره ظلم کوونکی په بندګانو قاعده د دې طریقه د دې خلکو دا د اهل فرعون
شان د طریقې د فرعونانو دا والذین او د هغه کسانو دا من قبلهم چې وړاندې د دې فرعونانو نه او وړاندې د مکې والو نه کفرو چې کفر کولو هغې بآیات الله آیاتونو د الله تعالی باندې فأخذهم الله نونی والهغې لره خدای پاک بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی ان الله بشک الله قوینا ډېر طاقتور دی شدید العقاب او سخت عذاب والا دی ذلك دا ولې بأن الله په سبب د دې سره چې بشک الله تعالی لم يكن مغيرا نعمة نه دی تغیر ورکوونکی هغه نعمت لره انعمها چې کړی دا نعمت علی قوم په یو قوم باندې حتی تر هغې پورې یغیرو چې تغیر ورکړي دغه خلک ما هغه نعمت لره بانفسهم هغه کړی دی خدای د دې په نفسونو باندې محمد علیه الصلاة والسلام دا یو نعمت و الله را ولېږه مکې والاو ته نو دوی په هغې باندې کفر وکړو او په هغې تکلیفونه شروع کړو نو هغه الله تعالی د هغه ځای نه لرې کړ او بوی ته مدینې منورې ته دا نعمت خدای هغې ته ورسولو وان الله او بېشکه خدای پاک سمیع علیم اورېدونکی او پوهه دی طریقه د دې په شان د طریقې د فرعونانو ده والذین او د هغه کسانو ده من قبلهم چې وړاندې د دین او هغې څه کولو کذبوا هغې نسبت د دروغو کولو فی آیات ربهم آیاتونو د رب خپل ته مکې والا هم دغه کار کوي فاهلکناهم مونږ هلاک کړه هغې لره بذنوبهم په سبب د ګناهونو د هغې سره واغرقنا او مونږ ډوب کړه په دریاب کې آل فرعونیان وکل او دغه ټول چې مونږ هلاک کړي دي په دریاب کې ایستلي او په بل ځای ایستلي دي نو کل دا ټول کانو ظالمین دوی و ظالمان ان شر الدواب عند الله بېشکه ناکاره د حرکت کوونکو دغه حیواناتونه په مخ د ځمکه باندې دواب جمع دابې ده دابه وایي ما یدب علی وجه الارض هغه شي ته چې هغه حرکت کوي او ګرځي راګرځي د ځمکې په دې مخ باندې هغه انسان یو که نور څیزونه وي الله وایي بېشکه بدترین او ناکاره د حرکت کوونکو حیواناتو نه په مخ د دې ځمکه په نزد د الله تعالی باندې الذین هغه خلک دي کفرو چې هغې کفر کوي دا ناکاره مخلوق دی د الله په ځمکه باندې فهم په دې لا یؤمنون ایمان نه راوړي الذین هغه کسان عاهدت منهم چې تا وعده کړې وي د هغې سره د ډېرو کفارو سره د احد د واقع نه وروستو پیغمبر علیه السلام معاهدې کړې وي د ډېرو ملکونو سره او د ډېرو قبایلو سره فرمایي الله تعالی هغه کسان چې تا وعده کړې د هغې سره او بیا هغې نه یې ماتې کړي هغه وعدې خپلې په هر وار یې هغې ټینګه ساتلي نه یې ماتې کړي هغې عهدهم وعده خپله فی کل مرتنا په هر وار کې وهم لا یتقون ثم ینقضون الذین هغه کسان عاهدت منهم چې تا وعدې کړي دي د هغې سره او ثم ینقضون بیا هغې ماتوي عهدهم دا وعدې خپلې فی کل مرتن په هر وار کې سرته نه رسوي وهم لا یتقون حال دا دی چې دوی ځان نه ساتي د وعده شکنۍ نه نو فاما تسقطنهم پس که چېرې ته تا وموندل هغې لره ته غالب شې په هغې باندې فاما تسقطنهم فی الحرب پس که چېرې ته ومومې هغې لره په جنګ کې تا سره راوړاندې شي فشرد بهم نو ته وتروه وتښتوه په سبب د هغې سره داسې سنګین غرب او ډب وله ورکړه چې وروستو را روان کفار ټول د هغې نه ویرېږي فشرد بهما ته
ویروا متفرق کا تس نس کا سبب دا غیر سره من هغه کافران خلفهم درست دا غیر روان دي لعلهم دې دپاره چې یقینا دوی یذکرون نصیحت قبول کړي او تا ته بیا نه راوړاندې کړي واما تخافن او کچره تیاریږي من قوم خیانتا د یو قوم نه چې دا قوم ما سره خیانت کوي او وعده به سرته ونه رسوي په شرط د دې که تیاریږي د یو قوم نه د خیانت کولو نو فانبذ الیهم ته ورغورځوه هغې ته وعده ختمول علی سوا برابر په برابر چې ته پوهې داسې هغې هم پوهې شي هسې نه چې هغې پوهې نه وي وعده یې له ماته کړې نه او ته پرې حمله وکړې نو که تیارېږې د یو قوم نه د خیانت کولو دا به وعده سرته ونه رسوي او خیانت به وکړي نو فانبذ ته ورغورځوه الیهم هغې ته دا وعده علی سوا په علم سره برابر په برابر ان الله بېشکه الله تعالی محبت نه کوي د خیانت کوونکو سره چې تاسو مسلمانان چېرته په خیانتګرو کې را نه شئ ولا یحسبن الذین کفروا او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کفر کوي سبقو چې دې به خلاص شي الله وایي زما نه به مخکې شي چېرته به وتښتي ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کفر کوي سبقو چې دې به خلاص انهم بېشکه دوی چې دي لا یعجزون نشي کمزوری کولی الله لرا د غریب نه واعدوا لهم او تاسو تیاروئ ای مسلمانانو ما استطعتم څونه چې ستاسو طاقت وي من قوة دغه قوت حربینا د جنگ متعلق څه وسلې دي او څه قوت دې دا راجمع کوئ تاسو تیاروئ د دې کفارو دپاره څومره چې ستاسو طاقت وي د طاقت نه د وسلو نه ومن رباط الخیل او د تړلو د اسونو نه لکه چې هغه وخت کې د اس داسې کارو لکه اوس زمانه کې چې ټینک یې کوي ترهبونه چې یروئ تاسو په دغه قوت سره عدو الله دشمن د الله و عدوکم او دشمنان ستاسو دا پې یروئ و آخرین او نور دشمنان د صاحبه من دونهم غیر د دې نه دا ته چې کوم پېژنې دې نه علاوه نور کفار دې را روان دي نو نور دی و آخرین و نور کفار دی غیر د دې نه لا تعلمونهم چې تاسو نه پېژنئ هغې لره ستاسو علم پې نشته او الله یعلمهم الله تعالی پېژني هغې لره وما تنفقوا من شیء هغه څه چې تاسو لګوئ او خرج کوئ یې د سمال او دولت نه فی سبیل الله خدای د الله کې یوفی الیکم پوره به درکړئ چې تاسو ته ثواب د هغې وانتم لا تظلمون او تاسو نه به څه شی کم نه کوئ چې په هغې کې چې نیمګړی شي وان جنحوا للسلم او که چېرې دې کفارو تا چا سره وعدې کړې دي نو که چېرې دې وزر ښکته کړه صلحې ته چېرې موږ صلح کوو نو فاجنح لها ته هم وزر یې ښکته کړه دغه صلحې ته جوړ شه ورته وتوکل علی الله او توکل په الله کوه که دې دې صلحې منځ منځ کې تا سره قدر کوي نو هغې دپاره الله شته که نه الله توکل کوه انه بېشک الله تعالی والسمیع العلیم هغه اورېدونکی او پوهېږي او که چېرې دې اراده کوي دې صلح کې که چېرې دې اراده کوي ان یخدعوک چې دې دوکه وکړي تا سره نو فإن حسبک الله بېشکه کافي دی تا لره الله والذي الله ذات دی ایدک چې مضبوط یې کړې ته بنصره په خپل امداد سره وبالمؤمنین او مضبوط یې کړې ته په سبب د مؤمنانو سره خلک ملګري درله پیدا کړه وألف بین قلوبهم او الله تعالی یو ځایوالی راوسته او مینې راوسته بین قلوبهم په میانځ د زړونو د دې کې صحابهو کې لو انفقته که چېرې تا خرچ کړي وې
ما هغه خزانه فی الارض چې ځمکه کې دي جميعا ټولې ما الفتا دا و یو ځایوالی نه راوستی مینه به دې نه وه راوستی په منځ د زړونو د دوی کې لیکن الله تعالی الفا یو ځایوالی راوست مینې راوسته په منځ د دوی کې انه بېشکه الله تعالی عزیز حکیم غالب خاوند د حکمت دی اوس او خزرج دا دوه قبیلې وې ډېرې غټې د اهل کتابو دا دې په معمولي خبره په جنګ شو نو 120 کاله شپږ شلې کاله د دې یو بل سره دښمني وه او جنګېده او په زرګونو خلق قتل خو چې کله الله تعالی نسخه د ورورولۍ دا ولېږله نسخه د ورورولۍ او هغه څه وه چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه توحید راغله عادي مسلمانان شو دا دواړه ډلې چې یو بل سره شپږ شلې کاله دشمنانو هغه بیا یو بل سره ورونو یا ایها النبي ای پیغمبر علیه السلام حسبک الله کافر تعالی الله تعالی دا پروردگار عالم مسلمانان په جهاد کې ځای خیمه وړاندې کوي پکې اے نبی علیہ السلام کافر تعالی الله تعالی ومن او آغا مرګري درله کافري اتبعك چستا تابعداري کوي من المؤمنین المؤمنان او جنگ کې رسو کېږي ما یا ایها النبي اے پیغمبر علیہ السلام حرز المؤمنین تتیزوا تیز مؤمنان لرا على القتال وجهاد في سبيل الله باندې د جهاد محاسن او د جهاد خوبه او د جهاد ضرورت او د جهاد کامیابی دا ټول ورته بیان کا تیز کا اے نبی علیہ السلام تیز کته مسلمانان على القتال په جهاد في سبيل الله باندې ایکم منکم کچریوی تاسو مسلمانانو نه 20 صابرون شل کسان چې هغه صبرناک وي نو یغلبو دیو به زور ورکیږي مئتین په 200 باندې یو پلس بدیو را پروي او زور ورکیږي به دی په 200 و ایکم منکم 100 او کچری وستاسو د مسلمانانو نه سل مجاهدین یغلبو الفم نو دی به زور ورکیږي په 1000 کسانو د هغه کسانو نه چې کافران دي بأنهم فسوق دې سره چې دا کافران او من یو داسې قوم دی لا يفقهون چې دې کې فقاهت نشته کوئی پس نشته دې نه پوهېږي الآن الله تعالی وی اوسو خفف الله عنکم تخفیف راوستو الله تعالی ستاسو نه وعلم او پوه دی الله تعالی ان فیکم ضعفا چې تاسو چلو کې کمزوري شته نو اوس یو په 2 میټر یو پلسنا فإن يكن منكم كثير استاسنا 100 صابرة سل کسان صبر کون کی یغلبو دیبا دور ورکیږي 100 په 200 باندې اوس کا د یو په 2 نه کافرو تقسیم بیا مسلمان ګناهګار دی حضرت چې الله تعالی پڑھے سنجیدګۍ سره دیو تقسیم حد بندی وکړه نو کچری وی تاسو نه سل کسان صابران دی به زور ورکیږي په 200 او کچری وی تاسو نه 1000 کسان دی به زور ورکیږي په 200 او باذن الله الله تعالی په حکم سره الله حکم دی او الله الله تعالی سره صبر کوونکو نه دی په امداد سره علم سره ما كان لنبي النبي مناسب النبي عليه الصلاة والسلام درا أن يكون له أسرى شديد فرد قیدیان راشي لاسو کې اصل کې بدر کې چې داویا کسان په قید کې رااله نو خدای کې چې کوم دی نبی عليه السلام دغه تروم راغلی و عباس او بیا عقیل راغلی و علي صاحب سرور به ډېر کسان داسې چې هغه خپلو نو نبی علیہ السلام مشوره کوله ابوبکر صدیق صاحب ته ویل چې څنګه مو خیال دی چې څه چلو کو فدیه واخلو د دې کسان نه کنه دې مړ کو هسې پرېږدو
400 یو قیدی او سر باندې فدیه وه. ابوبکر صدیق ته ورته چې دا خو کارونه هم دي خپل هم دي او را چې داسې وکړه دا فدیه ترېنه واخله، یو خوا به چې کوم دی نه بیت المال مضبوط شي، بل طرف ته دی کې کېدی شي چې خدای پاک پکې مسلمانان را پیدا کړي او ډېر کې مسلمانان شي. نو هغه دا مشوره ورکړه. عمر فاروق چې پکې راغی هغه ورته ویل چې داسې به وکړې چې ما ته به زما خپل را مخامخ کړي او علي صاحب ته به دا خپل ورور و بل ته به دا فلانی چې دا سرونه ووهو او دا د کفر چې کوم دی سټې دي او جیرله یې ختمې. نو هغه ناخو دا رنګې پکې سعد صاحب هم ویله. نو نبي علیه السلام پکې غلی شو، بیا یې وروسته وویله چې خیر دی نو ستاسو خوښه ده چې څنګه کوئ، خو د هغې رایې دا وه چې د پیغمبر علیه السلام دا خوښه ده چې مونږ فدیه واخلو، د هغه نه خلاف نه کړو. نو عمر فاروق ته ویل چې عمره ستا داسې مثال دی لکه نوح علیه السلام چې راغی قال ربي لا تذر على الارض، خدایا ته مه پرېږده په دې ځمکه باندې منهم دیاره، د دیونه یو کلی پرې نه وي، ټول تباه کړه. عمر فاروق ته ویل ته خو د عیسی علیه السلام غوندې وې. دا خبرې راغلې فدیه وشوله، مسله ټیک شوله. وروسته چې دا کومه زورونه راغله او الله تعالی هغه مخکې کړه، زورونه یې وروسته کړه. نو حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیه السلام ناستو دواړو ژړل. عمر فاروق چې په راغی ویې څه چل دی، ما ته ووایه که ژړا نه راځي نو په زوره به ځان له ژړا راولم، تاسو سره به شریک کېږم پرې ژړا کې. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وی الله مونږ ته معافي وکړه، تاسو ته اجازت وکړو او که چېرې عذاب راغلی دی دا ټول به هلاکو بغیر د یو عمر او د سعد نه، دا دواړه پکې بچ. ځکه هغې په دې خبره متفق نه و چې دې نه مونږ څه وکړو فدیه دې واخلو، هغې مونږ یې وژنو ټول ختمو. هغه مسئلې ته اشاره کوي او دا ډېر سخت زوردار زورونه پیغمبر علیه السلام ته ده. ما کان لنبي نه دی مناسب هیڅ پیغمبر لره ان یکون له اسرا چې وي دي د هغه دپاره قیدیانه. قیدیانو څه کوي حتی تر دې حده یسخنا چې دی حقونه ریزې وکړي، ښې وینې تویې کړي فی الارض په دې ځمکه کې چې راتلونکي کفار د هغې نه عبرت واخلي. تريدون تاسو اراده کوئ عرض الدنیا د ستاسو سامان د دې دنیا، والله الله تعالی یرید الاخره اراده کوي د آخرت. الله تعالی غالب دی او خاوند حکمت دی. لولا کتاب من الله سبق، که چېرې نه وی حکم د طرف د الله تعالی نه مخکې شوی، دا معافي د هغه حکم مخکې راغلی، نو که چېرې نه وی حکم د طرف د الله تعالی نه مخکې شوی لمسکم نو خامخا به رسېدلی او تاسو ته مسلمانانو فیما په هغه فدیه کې اخذتم چې تاسو واخېسته عذاب عظیم، عذاب لوی به درته رسېدلی و خو الله معافي مخکې نه وکړه ځکه بچ شوی. نو ځای فکلو خورئ تاسو مما غنمتم، خورئ تاسو په هغه څه نه چې تاسو غنیمت کړي دي حلالا طیبا، حلال پاک. غنیمت کې دا فدیه هم راله ځکه ته کې داخله کړه او نور غنیمت هم دی. نو د دې نه مخکې د نبي علیه السلام د امت نه مخکې غنیمت بالکل حلال نه و، هر چا دپاره حرام. او مخکې خو تاسو ته پته ده چې اکثر چې کوم دی قربانۍ او خیراتونه په بار سودا و اسمان نه به اور راکښته کېده نو هغې به اوچتول. نو اوس دې کې امت محمدیه چونکې غوټی کمزوری و نو خدای پاک پرې رحم وکړو، دا غنیمتونه یې ورته کولاو کړه. نو غالبا چې دا به اسمان ته پورته کېده بیا خو چا نه لیده په دنیا کې، د الله په اور کې لاپېټ کې به قبول به شو، نه به د اور په چپو کې لاړه کوم خوا بتله خو بله بتله
فکلوا خورئ تاسو مما د هغه څه نه چې تاسو یې غنیمت کړئ حلال پاک واتقوا الله ویریږئ د الله نه د الله یره پاک قدم کې پکار ده ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې او رحم کوونکی دی چې تاسو ته بخنه وکړه یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام قل لمن فی ایدیکم هو یا هغه قیدیانو ته فی ایدیکم چې ستاسو لاسو کې دي هو یا هغه چاته چې ستاسو لاسو کې دي من الاسرا د دې قیدیانو نه یعلم الله کچری معلوم کا الله تعالی الله کا علم کې راغی چې ستاسو په ځل کې شی را پیدا شي نو د الله علم کې راشي یعلم الله کچری خوشی الله تعالی فی قلوبکم تزرون ستاسو کې خیرا د ایمان او د اخلاص ستاسو سره صدا شي خوشي نو یو چې کوم درب کې الله تعالی تاسو ته خیرا مما اخذ منکم زیات غوره د هغه چې دینا د هغه مال نه چې تاسو نه اغسطه شوی دی ویغفر لکم او بخشبو کې الله تاسو ته او الله تعالی بخون کې او رحم کوونکی دی وَإِن يُرِيدُوا كَچَرِي ارادو کې دا قیدیان الله تعالی پیغمبر ته وایي کچري ارادو کې دې خیانت کا د خیانت تا سره فقط خان الله دې خیانت کړو د خدای سره من قبل وړاندې د گرفتارینا فانتنا منهم ته قادر په دې باندې کاراونی و بیا هم دغه شان ته قادر شي والله خدای پاک علیم کوی دی حکیم خاوند حکمت دی ان الذين امنوا بیشک هغه کسان چې ایمان راوړی دی وهاجروا او هجرت کړی دی خپل وطن او مال او حال پرېښی وجاهدوا او جهادونه کړي دي باموالهم خپل مالونو وانفسهم خپل بدنونو فی سبیل الله فلا رضا الله کې لپاره د اعلاء د کلمت الله هغه جنګېدلي دي والذین او هغه کسان او چې هغه ځای ورکړی دی مدینې مسلمانانو کې مهاجرین ته ځای ورکړ کورونه ورته تقسیم کړو باقاعده او چې هغه کسان چې هغه ځای ورکړی دی ونصرو دې چې سره امداد هم کړی دی اولئک دغه خلک چې دي بعضهم بعض الدین اولیاء او سرپرستان دي او دوستان دي بعض د بعض نورو میراث بدیو په دغه طریقه اغوسته مهاجر او دغه انصاری د دې په مابین کې ورورولي وه دې کې دغه شرکت راغی نو خپلولي خو پاتې شو وه مکه معظمه کې خلک تسنی هغه میراث مسله دي دلته داسې وه وروسته په دې صورت کې به راشي چې واولو الارحام بعضهم اولا ببعض دې صورت اخر کې راځي هغې سره دغه ورورولۍ کې دغه میراث ختم شو بیا چا ته لاړه رشتې ته لاړه اوس خو رشتې سره نه و مسلمانۍ سره هغه امداد سره او بعض د دینه دوستان او سرپرست د بعضو دي هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی ولم یهاجرو او هغې هجرت نه دی کړی مکه کې ناست دي د کفارو منځ کې او د هغې ډله یې زیاته کړې ده نو هغه کسان چې هغې ایمان راوړی دی خو هجرت نه دی کړی ما لکم نشته ستاسو دپاره من ولایتهم د سرپرستۍ د هغې نه د دوستۍ د هغې نه من شیئن هیڅ شی تعلق به ورسره نه ساتئ حتی تر هغې پورې یهاجرو چې هغې هم هجرت وکړي او راشي دلته تاسو ته وإن استنصروکم کچرې هغې تاسو نه طلب د امداد وکړي مکه کې اوسي خو مسلمانان دي نو کچرې هغې تاسو نه امداد غواړي فی الدین په بالا د دې دین کې هغې سره اجرت راشي نو فعلیکم النصر لازم دی په تاسو باندې امداد د هغې سره په حیثیت مسلمان هغه چالته دی امداد به ورسره کوئ الا علی قوم مگر د هغه قوم د پاسه ورته امداد نه کوئ بینکم چې په منځ تاسو کې و بینهم په منځ هغه قوم کې میثاق وعده وي داسې قبیله ده چې د هغې تاسو سره معاهده شوې ده په تاسو باندې به حمله نه کوي او تاسو به په هغې نه کوئ نو که دغسې قبیلې سره هغې ونښته نو تاسو بیا هلته د مسلمانانو سید نه لکه دا خو ستاسو معاهد دي بیا به وعده شکني تاسو کې راشي
دې کې ونه کړی تاسو وإن استنصروكم کچره امداد غواړي تاسو نه په دین کې په بار د دین کې فعلیکم النصر لازم دی په تاسو امداد کول الا مگر نه به کوي امداد د غسرا خلاف د قوم چې په منځ تاسو کې په منځ کې وعده والله خبر بما تعملون هغه باندې چې کوي تاسو بصیر ایدون کړي او هغه کسان چې هغه کفر کوي نو بعضی د هغې دوستان د بعضو دي الا تفعلوه چېرې تاسو ونه کړ دغه کار کومه کار چې زه تاسو ته امر کوم چې هغه سرپرستي دوستانه د مؤمنانو سره ده او قطع صله رحمي د کفارو سره که چېرې تاسو دوستانه د مؤمنینو سره ونه کړه الا تفعلوه که چېرې تاسو ونه کړه دغه دوستي د مسلمان او دغه نفرت او قطع د کافر نه دا دواړه خبرې کافر نه به ځان لرې باسې او مسلمان سره به ته ځان نږدې کړې نو که چېرې ونه که تاسو دغه کار یکون فتنتونه شي به یو لوی مصیبت فی الارض په دې ځمکه کې و فساد کبیر او لوی فساد په دې ځمکه کې راشي والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي وهاجروا او هغې هجرت کړی دی وجاهدوا او جهادونه یې کړی دي فی سبیل الله په لارې د الله تعالی کې دپاره د اعلا د کلمت الله او الذین هغه کسان آووا چې هغې ځای ورکړی دی انصار دي هغې ځای ورکړی دی ونصروا او سره د هغې ورته امداد هم کړی دی نو اولئک دغه کسان چې دي جانبین هو المؤمنون دا مؤمنان دي حقا فرشتنی لهم شتدی دپارا د طرف د الله تعالی نه مغفرت بخشش ورزق کریم او رزق عزتمن عزتمن رزق تا یا جنت آغا والذین آغتسان آمنو چاہی ایمان روڑو من بعد رسل آغینا یو دل د مهاجرین و صادقینو کا او آغا کسان چې ایمان روڑی رسل آغینا وهاجروا دیان هجرتو کی وجاهدوا جهادو کی تاسو سرا فاولئک منکم دغه کسان هم ستاسو ندي تاسو ندي واولو الارحام او خواندان د رشتې ماماخیل دي خواندان د رشتې بعض دي اولا زیات غوره دي ببعض و بعض سره فی کتاب الله و حکم د الله تعالی کې او په لوح محفوظ کې دی به یو بل نه میراث اخلي ان الله بشک الله تعالی بكل شيء علیم فارشی باندې پوهه دی الله تعالی